الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عجبا كيف يعصي الإله كيف يجهد الجاهل في كل شيء له آية تدل على أنه واحد. علماء کرام ودرت للحق درسونه روان دي. مغربي فکر فلسفه بیانې کې مولوی صاحبانو په پرونی درس کې منګه د علت او د معلول بارکه سو وضاحت شو، د علم څخه اقسام بیان شو او دا نور ګڼ څیزونه موږ بیان کړو. نن زموږ د درس عنوان دی چې جبلت څه ته وایي، عقل څه ته وایي، شعور، خلقت او خلقت په د خا په کسرې سره او د خا په فتحې سره دې څه مراد دی، عادت څه ته وایي، فهم څه ته وایي، ادراک څه ته وایي، جذبات د دې ټولو سبق او تعریفات په مولوی صاحب عبارت شروع کړو. بسم الله الرحمن الرحیم. د جبلت عقل، شعور، خلقت، عادت، فهم، ادراک، جذبات، تعریفات. د جبلت تعریف په کومه نوع کې هغه پوشیده عناصر عوامل د کوم په مدد سره چې هغه نو خپل بقا ساتي، لکه پیژندل، خپل نسل بقا ساتل، ولګه لګېدل وغیره دي د جبلت وایي. مولوی صاحب په کومه نوع کې دا موږ انسانان یو نوع یو که نه یو؟ حیواناتو کې خپل حیواناتو کې اوس لکه چې څونه اسونه دي، که خره دي، که سپي دي، د ټولو څه دي د دې نوع دار چا څه ده جدا جدا د دوی هر یو نوع کې هغه پوشیده عناصر دي چې دې سره د دې په مدد سره انواع څه کوي، خپل بقا ساتي. څه کوي؟ د جبلت څه معنا شوله؟ د جبلت تعریف دا دی چې په کومه نوع کې پوشیده عناصر او عوامل ته وایي چې د دې په مدد سره څه کوي، دا نوع خپل څه کوي، بقا ساتي. مولوی صاحب لکه دا د خپل کې دا جنسي ملاپ هم کوي کنه، دا نوع خپل کې یو بل سره. د نوع اصل کې د جبلت اصل معنا دا دی چې په کومه نوع کې پوشیده عوامل او عناصر دي چې د دې په مدد سره څه کوي، دا نوع خپل بقا ساتي. جبلت به په معنا د خلقت سره هم راځي. مولوی صاحب جبل الله خلقهم، الله تعالی مخلوق پیدا کړ او داسې په نورو معناګانو سره هم راځي. جبلت په اصلي طبیعت په معنا سره هم راځي، په مزاج په معنا سره هم راځي وغیرہ. مولوی صاحبانو نو په قران کریم کې د جبلت معنا مولوی صاحبانو دا په خلقت سره شوی د مولوی صاحبانو خلقت په کسره د خاص سره په معنا د پیدایش سره راځي. مولوی صاحبانو او مولوی صاحبانو د پیدایش په معنا سره راځي، د موجوداتو په معنا سره راځي، د فطرت په معنا سره مولوی صاحبانو څه کېږي، مستعمل دي. او خلقت چې په د خا په فتحې سره شي مولوی صاحبانو نو د خلقو ډیر تعداد ډیر زیات خلقت ځان سره راوستي وي کنه خلک. مولوی صاحبانو دغه شانته کې نو انسان هم د مراد خلقت چې بیا او بنی آدم او داسې نورو معناګانو سره به سره راځي. کله چې شي خلقت په معنا ده، خا په معنا سره فتحې سره مولوی صاحبانو آیات مبارک دي. سورۃ شعراء آیت نمبر 184. واتقوا الذي خلقكم والجبلة الاولين. او د هغه ذات نو ویریږي عبارت یو مولوی صاحب او د هغه ذات نو ویریږي چې تاسو استاد نه مخې مخلوقات پیدا کړی دي. د جبلت نه مراد هغه احوال دي په کوم چې دوی پیدا کړی دي او یا هغه لارې او طریقې دي په کوم باندې چې هغه نه فطرتن پابند وی. لکه آیت مبارکه کې راځي قل كل يعمل على شاكلته. سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 84 کې قل كل يعمل على شاكلته. ته دوی ته وایي چې هر څوک په خپل لار باندې په خپل طریقه باندې عمل کوي. لکه بچا کې چې کوم عوامل او عناصر الله پیدا کړی وي مولوی صاحبانو تاسو سوچو کې یار دا خود به خود کې دی شي چې دا نو خپل بقا ساتي. دغه د جبلت چا پیدا کړی دی؟ دوی دا خود به خود سره کې دی نشي. مولوی صاحبانو تاسو سوچو کې د خپل عقل او د انسان د خپل سوچ نه هم کاروالي چې دا څومره چې دا حیوانات دي لکه 50,000 نه زیات څه دي مولوی صاحبانو مخلوقات دي. په دې کې انسان دا یو مخلوق دی چې دا څه کوي، د خپل د ژوند مقصد ته معلوم شوی دی. نور چاته د خپل ژوند مقصد نه معلوم دی، باوجود ما کوئی څه کوي، خپل بقا ساتي، خپل څه شي ضرورتونه وي هغه څه کوي مولوی صاحبانو هغه په ژوند کې راولي او خپل بقا په مولوی صاحبانو ساتي. نو دنه پته ولګي چې څوک شته چې د خپل جبلت کې پیدا کړي دا په خپل جبلت کې څه شي پابند دي. لکه زه تاسو لږ مثال درکم، د حیواناتو مبارک زمری دي، د په جبلت کې دا الله یې خیر چې دا بس کوي، دا بغوخه وي، دا بغوخه خوري او دا بخکار کوي. او دا د خپل جبلت بدلول شي. راځه دا ظلم دی چې دا سره بار حیوانات ماده راځه بس واخه خوراک تم شروع کا دا کول شي. د خپل جبلت دا په خپل جبلت کې چا پابند کړی دی؟ دا کوم قوانین دي فطرت دي چې دی بل کړی؟ دا موږ د فلسفونو د مولدین نه سوال کوو
چې دا کوم داسې مولوي صاحب پوهیږي کنه پوهیږي دا کوم داسې خصوصیات دي چې دا مخلوق کوم چې حیوان مفترس دی کوم چې دا اسد دی کوم چې شیر دی کوم چې زمری دی او پړانګ دی دا چې دا بل حیوان خوري په د جبلت کې چې دا چا پابر کړی دا بل جبلت ولې شي بدلولې په توله کې چې دا جبلت په هر نوع کې خپل جبلتونه پراته چې هغه څنګه نشي چینج کولای انسان وایي کنه مولوي صاحبانو مفتی شفیع رحمت الله علیه د دې آیات په تفسیر کې وضاحت کړی دا عبارت موجود دی وایي مفتی شفیع رحم الله په معرفت القرآن د دې آیات په تفسیر کې د ائمه کرامو مختلف اقوال ذکر کړي دي دینه مراد طبيعت عادت فطرت جبلت نه طریقه وغیرہ مراد دي حاصل دا چې هر یو انسان د خپل عادت او ماحول او د رسم رواج په اعتبار سره عادت او طبيعت ثانیه وګرځي هغه عمل د دې تابع وي شاباس امام ابو بکر جساس رحم الله د شاکره معنا کړی دا هم شکل یعنی د دې معنا په لحاظ سره مطلب دا دی چې هر یو کس د خپل مزاج انسان نه مانوس وي او د هغه په طریقې سره چلیږي دا حقیقت خبره ده وای صحبت صالح تورا صالح په صحبت صالح دا حقیقت خبره ته چې چا په مجلس کې کینه هغه اثر به در باندې کیږي نو دا هر یو انسان د خپل مزاج د څه کوي د خلکو نه څه کوي مانوس کیږي موږ اوس بده کې دا فطرت دا چې بل چا پیدا کړی دی چې ته د خپل مجلس نه څه کیږي متاثر کیږي خطاب پته ول الله موجود دی کنه بولې زبانو د دې مبارکه آیت مبارکه کې وضاحت شوی دی تو یعنی خبيث خزي د خبيث سړو د خبيث سړو د پاره دی بولې زبانو دا شانته کې پاکیزه خزي د چا د پاره دی اوس او دا حقیقت خبرم ده مونږ په ما په خپل معاشره کې ونه کړه درته ما چې کوم انسان نیک انسان وي د خدای پاک داسې پاک خزه ورکي او کم سره کوم خزه چې غلط دی د اکثر غلط سره خدای ورکي دا ور تاسو به مشاهده کیونه دا هر سړی ول زباب مخې ته تیرې کې زبانو هر یو د خپل مزاج والا نه مانوس کېږي د دې حاصل مطلب دی په دې خبره باندې تنبیه ده چې انسان ته پکاره چې د خراب صحبت او خراب عادتونو پرهیز وکړي بولې زبانو او مفردات القرآن کې امام راغب رحمت الله علیه فرمایي فطرت او جبلت په دې خبره کې مشترک دي مولوی زبانو چې د دوه اطلاق په پیدایشي عادت او صفات باندې کې کوم عادت چې بده کې څه شوی پیدایشي موجود به مولوی زبان دا وطن نشي چینج کېده جبلت د سره څوک بدلول نشي عادت بدليږي سره روان دي به مولوی زبانو عادت بدليږي مخکې د سړی یو عادت وي مجلس خرابي به روسته بل عادت جوړ شي عادت بدليږي خو جبلت مراد دا ډول ولګه سو ختمول شي ځان تند سو ختمول شي ځان خو چې وایي زه خوب نکوم خو ګولې به فرین سبا دا ټیلرانه ګولې استعمالي چې خوب کو تخته خو څومره به تخته میاش به تخته نشي جبلت نشي چینج کېږي البته عادت چینج کېږي نو دا جبلت چا پیدا کړي په مخلوقاتو کې دا هم یو تنقیده چې تاسو دې سره مولوی سره بحث کوئ دا هر یو نو چې پیدا کړي په خپل جبلت سره دې دا جبلت کې دا چا پابند کړي دا کوم قوانین د فطرت ماده دوه ولې زبانو د فطرت څخه تعریف دی فطرت وضاحت دی قال الزمخشري في الباء كل مولود امام الزمخشري رحمت الله عليه فائد کس فرمائے كل مولود يولد على الفطره مولى زبانو والمعنى انه يولد على نوع من جبلة مولى زبانو دا په یو نوع د جبلت سره شری مولى زبانو فطرت هم د جبلت یو دغه ده علامه زمخشري رحمه الله په خپل کتاب الفائق کې د فطرت معنی په جبلت سره کړی دا هر یو ماشوم په فطرت سره پیدا کیږي یعنی په یو نوع د فطرت سره یعنی فطرت د جبلت هغه خاص نه و د کوم چې انسان دین قبل الزمان او دا شاده کې تو حدیث مبارک هم ده کنه كل مولود يولد على الفطره فابواه يهودانه او يمجسانه او ينصرانه مولى زبانو جبلت نه موږ مجبور یو او فطرت موږ ته د سکولو او د سکولو لپاره په وضاحت دا موجوده چې جبلت نه ګور موږ مجبور یو که زما زړه یو کنه زبته کې کوم دبوګه کې خو فطرت ما ته دا خودلی چې تر خپل ژوند مقصد نه معلوم کا نن سبا اکثر خلک سدي خپل فطرت نه غالب دي جبلت خو څه شه ته مجبور کړي چې د خوراک سکا کې ته خپل بقا ساتي د نسل خو لیکن فطرت خلک نن سبا نه مني خلک فطرت وي دا خود به خود کیږي او فطرت مولوی زبانو د سوچ نه کې چې کوم مقصد د لپاره پیدا کړي الله رب العزت په قران کریم کې وضاحت کړی دی الذي خلق الموت والحیات ليبلوکم ايکم احسن عملا الله وی دا مرګ او ژوند موږ پیدا کړی دی د لپاره چې موږ وګورو چې تاسو څوک عمل کوي څوک به بد عمل کوي مړ زبانو او دا شانته کې ګڼ آیاتونه دي چې د انسان د ژوند مقصد معلوم دی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون او دا شانته کې ابن ادم اطلبني فإن وجدتني حدیث قدسی ده ابن ادم اطلبني فإن وجدتني وجدت كل شيء وإن فتني فات كل شيء زما بندوي ما ولټو ورته موږ په دې 50000 عالم کې چې د انسان د عقل او شعور ورکړل دته وایي کړی د پاره کړی چې انسان څوک د ژوند مقصد او پیژنې مولوی صاحب پوهیږي کنه پوهیږي قران کریم کې هم لفظ فطرت استعمال شوی دی په کوم ځای کې ورسره او صحیح ده کنه
په خلق سره مولوی صاحبانو مفتی شفیع رحمت الله علیه سورۃ الروم آیات 30 کې وضاحت کړی دی الله تعالی بشمار مخلوقات په مختلفو طبایع او مزاجونو کې پیدا کړی دي ګوره د هر مخلوق څه دی طبیعت او مزاج جدا دی مولوی صاحبانو د هر یو مخلوق په فطرت او جبلت کې یو خاص ماده یو خاصه ماده پکې خدا دا نیوټن پکې خدا دا پکې آینشټاین خدا او دا پکې سټیفن هاکینګ بابا خدا او کدا پکې رچارډ ډاکنی خدا او کدا پکې برندر رسل خدا او کدا پکې افلاطون خدا او کدا پکې ارسطو خدا او کدا پکې سقراط خدا نه دا پکې زمون الله خدا چې احد دې سمد کوم پزره چې هر یو مخلوق په تخلیق منشا پوره کوي ګوره هر یو مخلوق چې کوم دغه د لپاره پیدا شوی دی د خپل کار د لپاره څه کوي لکه تاسو ګوره د نور د لپاره په دې سیارو کې تاسو سوچ او فکر وکړئ ها مولوی صاحبانو ربنا ما خلقت تب اخره کې پیدا وي چې الله داسې به پیدا تاسو پیدا کړی ګوره دا د نور کار چې دی موږ د لپاره موږ د سې انرژي راکول د نور دا د ساينس نظریه چې څلورنی برابر کاله وشي چې څه کوي نور موږ ته رڼا راکړي انرژي راکړي مولوی صاحبانو اوس دا په یو سکند کې خو دې چینج کېدای نشي د ځمکې رفتار دی دا چې دوه قسمه گردش کې دا سره چینج کېدای نشي د چې رسېد لپاره پیدا کړی دی کې دا موجود دی د په کې څه شي مولوی صاحبانو موږ دې باندې سوال کوو چې د څنګه دا چې دا مجبور دي واحد انسان دې په دې کې اختیار دی دته کته دې عمل کې او کته بر کې وحده راو نه جې باندې لارې مرته خو دلی دي کته دې کار کې او کته بد کار کې تا ته به برازي حساب در سره کوم سبا کې ولا چې کله به ویني ولا ترى اذا المجرمون ناقصوا رؤوسهم من ربهم ربنا ابصرنا وسمعنا چې ولې نو به جنت دی او جهنم دی موږ به ورګل الله چې مالک له ویني ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم وكان الله شاكرا عليما الله ما تاسو جهنم د بار غونې پیدا کړی زما څه کوي تاسو عذاب درکو خو چې تاسو په خپل باندې خپل فطرت او خپل جبلت نو ته مجبور خپل فطرت څه کې نه چینج کړو چې نه چینج کړو بیا وتا وهل تقول دا لقد كنت في غفله من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد نن خو ته په پټي ها نن خو د سترګې پټي کړې دي خو چې کله دې ځل قدم دا فرشتي ویني نو هغه جنت او جهنم به ما واپس ولې کوم څه بانو وش ولې مخکې ځای عبارت قرآن کریم کې دې مفهوم بیان شوی دی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى دې آیت نه دا مفهوم مراد کوم مخلوق چې خالق د کوم مقصد لپاره پیدا کړی دی دا هغه مقصد هدایت هم ورته الله تعالی بیان کوي او هغه هدایت دا ماده او استعداد دی بولې سبانو ګوره الله تعالی د شاتو په مچې کې دا ماده یې خدای چې عادونه ګلان پیژنې بولې سبانو او به دا نه خوراک حاصلوي د شاتو مچې په کم ایکسپورت کې سبق ویلې په کم یونیورسيټي کې دوی سبق ویلې د 50 یو چمچ شاتو د لپاره ساينس وایي چې 50,000 سفرونه کوي دا څه کوي خطا کېږي پورته کې 50,000 سفرونه کوي د یو چمچ د فطرت کې چې دا الله یې خېله دا ها ته سوچو چې د شاته مچې د ماشي سلور زړونه دي سو ته سوچو او داسې چړې ور سره دي چې چړې ته سوچو د وړو کې ماشي دا دا چا دو زړونه غالبا دوه دي کسلور دي والله او نه نه وته دا خود به خود کې دي دا یو ماشي دي خود وای څوک شیرونه نو وستلې په یو ماشي ژوند کړي د پروخ تمام جهان دی څوک د خاور شی او بل پیدا کړي د خاور بلستان دی څوک د څنګه شي ګوهر پیدا کړي د څنګه دور مرجان دی د وی دا خود به خود کې نه راځي ته د اسلام د دلایل و چې ته پته ولګي مولوی صاحبانو ما سره اکثر مرګ رابطه کوي اما ته ولا او یقینا او یقدم سميږي ور سره ځکه دا پروفیسوران او دا یونیورسيټي دا ملحدین او داهریان د الله مبارک دا شک او شبهات د دې چې الحمدلله کوئی ولا چې بیان وورو درس وورو علم بلا قدم برابر شي ولی حقیقت خبر دا هر مسلمان اول دا ضروري چې موږ کو خپل بچي او خپل مسلمانان د اسلام عقلي دلایل بیان کو نقلي دلایل الحمدلله قران او حديث موږ سره موجود دي الحمدلله فقه موږ سره موجود ده مکمل موجود دي محفوظ دي خو موږ سره دا ټول کتاب ما تاسو ویلو کنه دا ټول عالم یو کتاب ګرځیدل عقلي دلایل په دې ګډک دي د الله تعالی نه نه په دې کې موجود دي مولوی صاحبانو او بیا دا غینه خوراک حاصلوي هغه خپل خېټه کې محفوظ کوي او بیا خپل چتای تر سره مولوی صاحب همداسې د انسان په فطرت او جبلت کې الله تعالی د سماده او استعداد پیدا کړی دی چې دا غي په ذریعہ سره خپل پیدا کون کې پیژني او هغه شکر ادا کوي شابه او دا غي اطاعت کړی د دین اسلام دی لا تبديل لخلق الله د دې آیت مقصد واضح دی چې د الله تعالی په فطرت یعنی د حق پیژندلو صلاحیت او استعداد کې څوک تبدیلی نشي کولای انسان خو به د غلط ماحول په وجه کافر کړی شي خو د دې استعداد نشي ختمولای انسان د غلط ماحول په وجه کې اکثر زمونږ مسلمانان چې ورته لاړ شي د څوک اسلام نه وړي دا د غلط ماحول په وجه خو د فطرت مولوی صاحب دا اس کله نشي چینج کېدای چې هغه څه دی استعداد اسلام دی مولوی صاحب دلته د آیات سورۃ الروم آیات نمبر 30 فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله په دې آیات باندې مولوی صاحب سلور
د دین څه مراد ده، د فطرت نه څه مراد ده، دای وضاحت کو چې یو مراد د فطرت نه مراد یو اسلام دی. د الله په فطرت کې څوک تبدیلی نشي راوستلی، یعنی په اسلام کې څوک تبدیلی نشي راوستلی. بیا په دې کې قول دا چې دې کې استعداد اسلام دی. په اولنی قول باندې څلور شبهات راځي. څلور شبهات راځي. مفتی شفیع رحمت الله علیه وضاحت کړی، ټول دلته موجود دي. دغه درس شروع شو مولوی صاحب عبارت وایي. دا الله تعالی فطرت دی چې پیدا کړ فطر الناس علیه لا تبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم. دا الله تعالی دا الله فطرت دی چې پیدا کړ خلق دی باندې نشته د هیڅ بدلیدل په دین د الله تعالی کې، لیکن اکثر خلق نه پوهیږي. مولوی صاحب دا د الله تعالی فطرت دی چې پیدا کړ خلق په دې باندې. مولوی صاحب په دې کې تبدیلی نه ممکن نه ده. مولوی صاحب فطرت مبارک د مفسرینو سو غړ اقوال دي. مولوی صاحب د فطرت مراد هغه وعده ده. یو قول پکې دا ده د فطرت نه مراد هغه وعده کوم چې الله رب العزت څخه آدم علی السلام او دا غنه الست بربکم عالم ارواح کې کوم وعده واستل شوی و او دا شاته کې الله تعالی هر یو معصوم په ازلی اقرار سره پیدا کړل. موږ چې پیدا شوی او موږ نه ته وعده واستل شي کنه ټول څه ویل چې بلا انت ربنا تزمنګ سیر به نو لا تبديل لخلق الله. الله تعالی پیدا کړل شوی چیز مبدلوي، یعنی د الله تعالی دین مبدلوي. سورته تفسیر مظهری مولوی صاحبانو دا څنګه کې مفتی شفیع رحمت الله علیه د دې آیت په تفسیر کې مکمل وضاحت کړی دی. او وای د فطرت نه مراد اسلام دی، او مطلب دی الله تعالی هر یو انسان په فطرت او د جبلت په اعتبار سره مسلمان پیدا کړی دی. که څوک د دې غلط پرورش ونه کړي مولوی صاحبانو سوې هر یو پیدا کړی شي معصوم بسوي. او د دې تایید سره کیږي حدیث ده کنه کل مولود یولد علی الفطره فابواه یحودانه او یمجسانه او ینصرانه. مولوی صاحبانو او به کول د فطرت نه مراد څه دی؟ استعداد اسلام دی. مولوی صاحبانو کوئی کنه یعنی په تخلیق انساني کې الله تعالی دا خاصیت خیر چې هر انسان خپل پیدا کون کې پیژندل شي په دې شرط چې هغه خپل استعداد نه کاروالي. دا نه چې اوسو کې خواهشات او بس روان شي. اکثر خلک نن سبا د ډیزم والا ملحدین دي چې دي نیم ملحدین چې ورته وایي او مشککین ورته وایي نیم ملحدین. دوی وایي ټیک ده دا ورسته د الحاد په تعریفاتو کې ورسته تاسو راځي د الحاد په اقسامو کې بعضې په دې کې څه شي دي دغه چې دا ډیزم والا دي دوی وایي ټیک ده چې خدای خو دنیا پیدا کړې اوس خود به خوده چلېږي لکه والټیر دی او داسې دا چې مشهور خلک دي تا شانته کې دا برنډر رسل دا مشهور فلسفه چې هغوی وایي مثال د ګړۍ ورکوي وایي دا ګړۍ چې اوس جوړه شوې ده نو دی اوس ګړۍ ساز ته ضرورت شته اوس دا ګړۍ په دیوال لګېدلې ده. موږ اوس دا مثال غلط دی. دا ګړۍ خو همیشه به داسې روغه نه وي، دا به خرابېږي که نه به خرابېږي. بیا په دې باندې ډیوډ هوم او داسې نور فلسفه دي هغوی په دې دا څوک چې د ډیزم والا دي هغوی باندې اعتراضات کوي. دوی خپلو کې بلانجه دي ځکه مغربي فلسفه په دوو ډلو تقسیم شي. یو تجربه پسند دي او عقلیت پسند دي. کله چې دوی تاریخ تاسو ته تیر شو مولوی صاحبانو کله چې دوی د 15مې صدۍ نه وروسته بیداري پکې راغله نو دوی کې دوه ډلې پیدا شولې. یو ته تجربه پسند وي یو ته عقلیت پسند وي. دې کې کانټ دغه شانته کې مشهور فلسفه دي فلسفه دي پکې ډیوډ هوم دی پکې برکلی دی پکې پلانکې دا دې کې بیدار دوه ډلې شوې نو دوی به یو بل باندې څه کوي اعتراضات کوي. خو بیا دوی هم څه کوي مولوی صاحبانو خدای مني خو هغه د مجبورۍ نه به مني ایمان پې نه راوړي. مولوی صاحبانو وجه څه ده؟ وجه خود ساخته مذهب دی چې دی خود ساخته عیسایت پکې موجود دی هلته پکې فطرت سره برابر نه دی. قوانین د فطرت یو څه وایي او دوی بل څه لیکلي دي نو چې کله قوانین د فطرتو نه خلاف مولوی صاحبانو بیا څه کوي د دوی عقل نه لري چې اوس موږ څوک په خدای ایمان راوړو یا جنت او جهنم ومنو. مولوی صاحبانو نو دا شانته کې کته د فطرت نه مراد اسلام ولې نو په د باندې څلور اعتراضات وارد شوي دي. څو هغه څلور شبهات دي په مولوی صاحبانو عبارت وو. اوله شبهه تاسو چې وایي چې فطرت نه مراد اسلام دی او دا په آیت کې ذکر شوی لا تبدیل لخلق الله د دې مراد د خلق د الله دی. مراد هغه فطرت کوم چې مخکې ذکر شو چې د الله تعالی په فطرت کې څوک تبدیل نشي کولای. په حدیث مبارکه ډیر مثالونه موجود دي. کله فطرت نه مراد اسلام واخلي نو بیا خو ډیر ماشومان خپل پلاران يهوديان جوړوي او څوک خپل اولاد عیسایان جوړوي او په عامه مشاهده کې کافر زیات دي. مسلمانان ډیر دي کافر ډیر دي کافر ډیر دي کنه الکفر ملت واحده. مولوی صاحبانو نو دې جواب دا دی مولوی صاحب کو څوک د بچا د وجه نه کافر شو خو په دې کې استعداد او قابلیت ختم شوی دی نه موږ مراد څه شه دی موږ په دې کې الله استعداد څه پیدا کړی دی. مولوی صاحبانو هغه د مسلمان کېدو څوک نشي منع کولای. پاکه د څه شه دی مولوی صاحبانو الله رب العزت څه شه دی دا استعداد په دې کافر کې پیدا کړی دی. د سلو کال بوډاګان مشرکان يهوديان عیسایان کلمه نه وای نه ایمان نه راوړي. دا مورس بوکای دا رابرټ ګیلن دا مشهور فلسفه څه کوي ایمان نه راوړي
ولې نه راوړي هغوی سوچ او فکر وکړي کله چې سوچ او فکر وکړي په دې کې استعداد موجود دی خو د څه وی کړي هغه فطرت استعمال کړی نه وي دا چې کله خپل صحیح فطرت استعمال کړي دا مسلمان شي بیا به شو بدل تاسو وایئ چې فطرت مراد څه دی اسلام دی هغه ماشوم چې کوم حضرت علیه السلام قتل کړو دا مبارک او صریح وضاحت موجود دی چې په فطرت د یهودیت پیدا شوی په فطرت د کفر پیدا شوی وای نه شوی ولې زبانو هغه په فطرت د کفر پیدا شوی نو حدیثو کې نه راځي چې تاسو موسی علیه السلام کو چې دا ولې قتل کوی دا چې غټ شوی دا به کافر لار مور به پوه شوی نو جواب هغه ماشوم چې په کفر باندې پیدا شوی او هغه نه دا لازم کیږي دا لازم کیږي مولوی زبانو چې هغه د حق قبل ول استعداد پکې نو مولوی زبانو د فطرت نه مراد څه دی استعداد په هغه ماشوم کې دا استعداد خو دی خو دا خو د الله ګوره د تبکستاو زین ته بل سوال لازم چیرې نو دا خو د الله په علم کې وجه دا ماشوم بس کیږي په خپل دغه سره بس کوي په خپل اختیار سره به ملزمانو مونږ چې سکو په خپل اختیار سره کو سکو مونږه جبریا نه یو چې مونږه مجبوري محض یو نه قدر یو چې خپل تقدیر به پیدا کو مونږ ته الله په دې کائنات کې سره کړی دی اختیار را کړی دی ملزمانو مونږ له اختیار را کړی دی اختیار په لکه صاحب چې چا موږ کړی په خپل اختیار فضل د الله شو د الله تعالی فضل موږ مانو چې موږ دا پونځو کو لا حول ولا قوت الا بالله د دې سمانه دا کوم دا معنا ده ګرمل زبانو نو الله رب العزت په هغه ماشوم کې هم څو پیدا کړو استعداد پکې پیدا کړو البته د الله په علم کې وجه دا غټم شي دا بسوي سبوي او کفر باندې به ګرمل زبانو کوئی کنه کوئی کوم سوال لازم ښکار لازم تاسو په ځین تختره تختی چې دا نوې خبرې چې ورته علم نه دی اورېدلی اوس یې وردا بیا لیکئ ځان سره بیا سوال کوئ درېیمه شوبه پوه شوئ په دې زبانو درېیمه شوبه که اسلام داسې څیز وي چې په فطرت کې ښودلی شوی وي دا شوبه راځي که اسلام داسې څیز وي چې په فطرت کې ښودلی شوی وي چې د دې په تبدیلي باندې انسان ته اختیار نه وي نو بیا انسان ته ولې عذاب او ثواب بیا تا ته وایي چې هلکه دلته دا سوال در باندې کوي که چېرې فطرت داسې دی چې دې کې تبدیلي نه راځي نو سوال د عذاب او ثواب ته څه شي دی دا جنت او جهنم د څه خبره ده لپاره به جوړو جواب څه دی انسان عبارت یو انسان په خپل اختیار سره هغه استعداد کوم چې الله تعالی په دې کې پیدا کړی دی دا په صحیح طریقې باندې استعمال کړي نو ځکه ورته جزا او سزا شته دی انسان د خپل عمل بدله میلاویږي ځکه الله په قرآن کریم کې په ګڼو آیاتونو کې وضاحت کړی دی وهدیناه النجدین سم لاره او کږه لاره د الله ښودلی شوې ده د هدایت لاره معلومه ده صراط مستقیم او د ځان او د مظلم معلومه ده مولوي صاحبانو دغه شان د بل آیات دی سورۃ کهف آیات نمبر 29 کې فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر تا ته اختیار درکړی دی فیصله به پس کېږي فیصله په دې کېږي چې جزاء بما كانوا يعملون دا بل آیات دی ان تکفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم که چېرې تاسو کفر وکړئ الله تعالی ستاسو نه بې نیازه دی دلته ګوره مولوي صاحبانو صریحا پاتو کې وضاحت کړی الله موږ باندې جبر نه کوي څه نه کوي لکه په فرشتو باندې اوس قانون د جبر لازم دی که نه په دې دغه باندې لازم دی په دې نور اوس کومې باندې که نه دوی یو څه کټه خوا دې خوا اختلاف نشي کوي واحد حضرت انسان دی او جنات دي چې دوی ته مکمل اختیار ازادي ده اوس دا د الله په علم کې خوشته چې دې کې تاسو کې کم جنتیان دي او ما کې کم جنتی دي او که جهنمي دي خو موږ له سره کړې موږ ته لاره ښودلې که په دې لاره راغلې خو څه به کېږي مولوي صاحبانو آیات مبارک دی که ذهن نه مې وتو که نه چې نه نکانو دغه نشي برابر ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم واضح الفاظ وضاحت کړي نیکان په پسوي اللي ما پچتوي مزو چرچو کې به فجار بسوي جهنم کې به سجیر کې به مولوي صاحبانو فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون آیا دا کې دې شي څوک چې مؤمن وي هغه د چا په شان شي چې فاسق وي دغه دواړه نشي برابر کېږي وما يفعل من خير فلا يكفروا والله عليم بالمتقين او دوی چې هر څه نیکی وکړي د هغې بېقدري به ونه شي الله پرهېزګاران ډېر ښه پېژني فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون پس نه دي پوهه هېڅ نفس په هغه څه چې پټ مقرر شوي دي د دوی لپاره د یخوانې ورته تیار کړی دی الله رب العزت په قرآن کریم کې څه وایي ولکم فیها ما تشتهي انفسکم ولکم فیها ما تدعون نزلا من غفور الله د سترګو یخوالی مې دله تیار کړی داسې جنت جوړ کړی الله دې ورله بوځي څلورمه شبهه څلورمه شبهه دا راځي چې په حدیث مبارک کې راغلی دي که یو ماشوم د بالغ کېدو نه مخکې مړ شو نو دا به د مور او پلار تابع ګڼل کېږي دې ته چې د تکفیر به د مسلمانانو په طریقه نه کېږي نو جواب بعضې وخت کې د څه موانعو د وجې نه استعداد انسان صحیح نشي استعمالولی مولوي صاحبانو لکه یو ماشوم کې خو الله استعداد پیدا کړی خو دلته موانع څوک دي پلار او مور دې مولوي صاحبانو دې وجې نه په هغه باندې څه کېږي عمل نه کوي د حضرت سلفونه اول قول باندې څه دي عبارت څنګه دی
د حضرات سلفونه چې اول قول منقول دی د فطرت نه مراد اسلام دی، په ظاهر سره دینه مراد استعداد اسلام او قابلیت او صلاحیت مراد دی. مفتی شفیع رحمت الله علیه د سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 15 کې لیکلي چې هر ماشوم په فطرت د اسلام سره پیدا کیږي، کوم ماشوم په حالت د نابالغۍ کې او پاتو هغه باندې کې عذابېږي. ملسبانو د عادت تعریف او عادت په مختلفو معنو سره راځي، طبيعت سره، مزاج سره، خاصیت سره، خصلت سره، انداز سره، چال چلن سره، رسم سره، رواج سره، قاعده قانون، طور طریقه، طلب، شوق، ارمان، ارزو، عادت، جبلت وغیرہ. د مخلوق په جسم کې هغه اندورني میلانات او رجحانات د ملزمه کوم چې اتوماتیک خود به خود میکانیکی ورته افغانان وي په افغانو په شکل کې ظاهريږي. په جبلت او عادتو کې څه فرقونه دي ملزمه؟ اول فرق په جبلت کې تبدیلی ممکن نه ده، لیکن په عادت کې تبدیلی ممکن ده. دویم پر په جبلت کې د خودلو ضرورت نه وي، حیوانات په خپل کارونه پیژني او عادت په خپل نه راځي. ملزمانو دغه د جبلت چا پیدا کړی دی؟ وضاحت بشوي کنه. دریم فرق عادت د بل نه سریږي، انسان د حالت مطابق د ایزه کوي. دریم فرق د یو نه په ټولو افرادو کې کوم به شی او شان جبلت موجود وي، لیکن عادتونه جدا دي. عادتونه پتا څه کوم جدا دي کنه. شیخ صاحب ویلو د سوار ماچوي طالبان وا ملزمانو جبلت په عمل دا استاد وګوره دغه دی کنه. جبلت غونډه کده عادت دی کې جبلت دی. عادتونه دي ملزمانو. څلورم فرق د جبلت په اعمالو کې میلانات طبيعي کېدل ضروري نه دي او په عادت کې میلانات قبلول ضروري دي. او د دې په اړه کې آیت مبارکه هم وضاحت شوی په معنا د خلقت سره هم راځي. عقل او شعور د خپل ځان نه او د خپل ماحول نه ځان خبر کول ته شعور وایي. او شعور هغه کیفیت او اهلیت دی په کوم کې چې د فکر، حافظه، حواس او تصورات او غیره احاطه کړی وي او په دې کې یو ربط او جوړ پیدا کړی وي، نه دې ته عقل وایي. او هيارتیا او ذهانت او هيارتیا هغه ذهانت دی چې د پر رحمت سره ټوله معاشره سکیږي مستفید. زمنګ معاشره چې د ذهانت نه لرو، عقل او شعور نه خالی یو. زمنګ ماشومانانو ته موبایل ورکړي او سره په گیمونه کوي. راشي نور قومونه د خپل ماشومانانو تربیت کوي. زمنګ ماشومان چې به راغټ شنو به د غلط کارونه وکړي، څوک به قایسو تر رواني. یقینا درته په مجموعي تور په حیثیت د قوم منګلان دي چې موږ بالکل په پسته کې تر نور قومونه ګوره هغه د ماشوم د ابتدا هغه له هغه شانته کې برابر کړي. څور د ماحول د ماشوم چې غټ یا بخیر وړ یا بسوال کې یا بوټان پالش کوي خلکو له راځي د پښتون دغه زمنګ نه موږ له پکار د چې یقینا درته په حیثیت د قوم موږ له سوچ پکار د چې موږ د قوم راوچت کو ګوره. یا ځکه اقتصاد کې موږ سيو د اقتصاد په حالت کې موږ د نورو نوکرانی نور په موږ باندې څه کوي مولوی صاحب په موږ باندې اوچتي. موږ په حیثیت ګوره او خیارتیا ذهانت دا سوچ فکر وکړه د خپل ذهن کې چې تار معاشره چې مولوی صاحبانو مستفید شي. ما خپل باندې ډېر خېخې دغه مې ذهن کې پرتی دی. الله تعالی وسایل کې چې برابر کوم اکیډمي ما ان شاء الله زه جوړوم. دا چې اکیډمي چې د علماء کرام په خپل دروم دا د کسب خواندان کوم چې دوی د سره چاته ضرورت دی امامتي د کوي وی کوي کنه کوي د سره به کوي ځان له عوام دي ځان له امامتي نه کوي چې د علم قدر ورته پیدا شي. د یو عالم یو سکیل یاد وي یو کسب یاد وي دا ضروري ده. او نن سبا دون اسانه کسبونه دي چې دا له سره خپل علم هم کولای شي هغه کولای شي مولوی زبانو. نو الله رب العزت موږ یو خیارتیا او ذهانت پیدا کی مولوی زبانو. ذهانت ته وایي ذهانت هغه او خیارتیا د چې د اطلاق سره په یو ذات باندې کېږي او خیارتیا خپل انفرادیت پورې محدود کې دي ته بیا ذهانت وایي مولوی زبانو. او د ذهانت اطلاق په ټوله معاشره وشي بیا مولوی زبانو دي ته خیارتیا وایي. نور قومونه ټول خیاران دي موږ سيو موږ کې صرف انفرادي خلک شته و ډېر کم دي مولوی زبانو. او هغه به نور خلک څه نه کوي مخکېوالي ته نه پرېږدي نه څوک سپورټ کوي او په اسره پاسېږي او څه کوي اعتراضات ته کوي مولوی زبان چې داخله کېنی. د ذهانت تعلق د ذات سره وي او د خیارتیا تعلق د معاشري سره دی. د فطرت او عادت کې فرق اول فرق فطرت په انسان کې بخپله موجود وي او عادت انسان د بل نه زده کوي. دویم فرق فطرت په هر یو انسان کې موجود وي لیکن عادتونه انسانانو مختلف فطرت موجوده او عادتونه سوي مختلف دي کنه. طبيعت تعریف کوم خصلتونه چې په جماداتو کې وي د طبيعت وايي. مثال لکه اور سوزول جماداتو کې چې څه وي د تسوي طبيعتونه وي مولوی زبانو. اوس لکه په اور کې څه سوزول کوي دا د اور طبيعت دی. حیواناتو کې چې کوم خصوصیت دي د طبيعت وي لکه هر یو حیوان خوراک څه دي جدا جدا دي مولوی زبانو کنه. کوم حیوان غوښه خوري او کوم حیوان ګیا او غوښه خوري. په انسانانو کې چې د جماداتو کوم خصوصیات وي دلته دا خبره اساسه په انسانانو کې چې د جماداتو کوم خصوصیات دي نو د طبيعت وایي او د حیواناتو کوم خصوصیات چې په دې کې نه د جبلت وایي. البته په انسانانو کې اضافي خصوصیات دا چا پیدا کړي همدا سوال پیوکا هم د مولهت باندې چې بای جماداتو کې طبيعتونه سره په انسانانو کې په دې کې دا خصوصیات د اضافي چا پیدا کړي دي. دا سوچ کول فکر کول خپل اختیار سره عمل کول مولوی صاحب دا چا پیدا کړی دی پته کې. او د حیواناتو یو خصوصیت پکې چې پکې وي هغه د جبلت او البته په انسانانو کې اضافي خصوصیات دي چې نه په جماداتو کې شته نه په حیواناتو کې شته. نو دې ته فطرت وایي. مثال په توګه باندې د عدل سره محبت کول
او ظلم نه نفرت کول په عامه معاشره کې دا ټول الفاظ یو بل پسې استعمالي کیږي د انسان دا فطري خواهش کېدل پکار دي چې دا د خپل ژوند مقصد وپېژني. مقصد وپېژني د جذباتو وضاحت دی دا اکثر دا جذبات چې راوچت شي که نه دا څه وکړي حس سلب کړي بس بیا ورته د چا نه منې بس سړی نه ډز وباسي بیا ته ناست بیا جړاګانې کوي بیا ولې صاحب جان ولاړ یو وایي وایه که نه اوس مدیر ډېر خفه یم د بلې کور ران کړی خو بیا دا خفه دی وکړي دا څه شوي د جذبات راوچت شوي او جذبات چې دي دا د یو قانون پابندي نه کوي د یو قانون هغه آسماني قانون دی او هغه د دنیاوي قانون دی چې دا جذبات راوچت شي خو جذبات په کنټرول کې ساتي جذبات چې د کنټرول کې نو ته به بچي که جذبات د کنټرول کې نو بیا بسې د تورو تنګو شاته به پروت وي منصفانو. جذبات جمع د جذبې ده او جذبه په هغه وخت پیدا کېږي کله چې بیروني عوامل د انسان شعور بیروني عوامل نه چې یو سړی درته کنځلې وکړي څه وکړي یو سړی سپکې سپورې وي یو سړی در سره ظلم وکړي بس دا څه شي او بیروني عوامل د انسان د راننه شي چې راننه شي بیا نو بس جذبات د کوم قانون او قاعدې پابند نه وي ځکه دا قانون او قاعدې تعلق د انسان د شعور سره دی او جذبات تر هغه وخته پورې نه پیدا کېږي تر څو پورې چې دا شعور په خپل ځان کې جذب نه کړي. جذبات په ډېر کم ځایونو کې مثبت استعمال کېږي. د ادراک معنا ادراک د کوم حسي صفت په ذریعه یو څیز پېژندل ته وایي اواز باطنه سره دریافت کول خیال تصور سره سوچ او فکر کول فراست پوهېدل وغیره په معنا سره ادراک ته وایي فهم او فراست په معنا د عقل سره راځي او په معنا د ادراک سره راځي. فهم او فراست په معنا د عقل سره راځي او په معنا د ادراک سره هم راځي. بوله چې بانو تر اوسه پورې موږ دا څه مبادیات د علم متعلق چې څومره دا ذکر کړو اوس به د رد الالحاد مفید اصول به ذکر کوو دا شانته کې د اصول مناظره خدا پکې خدا به تاسو ویلې ده نو دا دوباره ویلو ضرورت نشته او دعوا جواب دعوا د 55 نمبر صفحه ده اب به وایو اول به سبا زمونږ چې کوم اهم درس دی دا په یاد وي زده کوئ ښه د رد الالحاد لپاره مفید اصول او د هغې وضاحت دا ټول دا وګورئ دا ټول وګورئ ځان سره واړوئ مولوي صاحبانو ښه واخر دعوانا